بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس الرابع والعشرون یعنی 30 درس دویم نمبر سبق دی او د کتاب د سر نه زموږ 104 نمبر سبق دی. نن به موږ املا وایو، د مفرداتو املا به هم وایو او د جملو املا به هم وایو. نو د املا خو ما تاسو ته مخکې ویلي، املا وایي عربي په تسلسل سره ویل، یعنی په روانه باندې عربي ویل او په صحیح طریقې سره لیکل، یعنی څه د سین په ځای سواد نه لیکل، د سواد په ځای سین نه لیکل، د ح په ځای ها نه لیکل، نو دغه الفاظ هم صحیح کول، نو دغه ته املا وایي. نو یو طرف ته موږ د مفردات لیکلي دي، د هغې معنی هم لیکلي، بل طرف ته بیا موږ جملې شروع کړي، د هغې معنی هم لیکلي دي. نو لږ مختصر املا به پکې کوو جي. د مفرداتو املا ابیض، ابیضو چې دی که نه، ابیضو سپین ته وایي، سپین ته. د مذکر دپاره ابیضو استعمالیږي او د مؤنث دپاره بیضاء استعمالیږي او دواړه سپین ته وایي. ټیک شو جي. نو ابیضو چې دی که نه، نو دا به نه ضوا سره لیکي، ابیضو به هم نه لیکي او دال سره به هم نه لیکي، ابیضو به هم نه لیکي. ټیک شو جي. نو دا ابیضو دی. ټیک شو. احمر، احمر چې دی که نه ح سره به لیکي او ها سره به ګول ها سره به نه لیکي. اصفرو، اصفر چې دی اصفر دا به سین سره نه لیکي، سواد سره به لیکي اصفر. ټیک شو جي. ابیضو دا به داسې نه لیکي، ابیضو، ابیضو داسې به هم نه لیکي او ابیضو به هم نه لیکي، ابیضو به هم نه لیکي. ټیک شو. دا داسې دواړه لیکل دا غلط دي. احمر چې دی که نه دا به دغه شان احمر لیکي، دا به داسې نه لیکي، احمر به نه لیکي. ټیک شو. داسې به احمرو به نه لیکي، دا بالکل غلط دی. اصفرو به سین سره نه لیکي، اصفرو به سین سره نه لیکي. ټیک شو. داسې به نه لیکي، بلکې دا څنګه تور چې لیکلی شوی هم داسې به لیکي. بیضاء ضاد سره به لیکي. نو دا لږ مختصر به پکې یو نیم لفظ کې به مونږ املا کوو، نور انشاءالله آسان دی. ابیضو سپین ته وایي، احمر سور ته وایي، اصفر زیړ ته وایي. خو دا د مذکر دپاره دا حمزه چې په شروع کې پوه شه چې دا د مذکر دپاره استعمالیږي. ابیض، احمر، اصفر. اوس وګورئ بیضاء دا هم سپین ته وایي، خو ګوره د دې په شروع کې حمزه نشته، نو پوه شه چې دا د مؤنث دپاره استعمالیږي. چې په شروع کې دا حمزه وي، ابیض، احمر، اصفر، داسې ورپسې ښکته راشه اسود، اخضر، ازرق، نو دا چیرې دا د مذکر دپاره، دا د رنګونو نومونه دي او دا د مذکر دپاره استعمالیږي. او چې کله پکې په شروع کې الف، دا الف نه وي، حمزه مونږ ورته حمزه وایو او خلک ورته الف وایي، نو دا الف چې د حمزه په شروع کې نه وي نو هغه د مؤنث دپاره. اوس بیضاء او د رنګ نوم وي، د رنګ، نو بیا دا د مؤنث دپاره استعمالیږي. بیضاء سپینه، سپینه. ټیک شوه. لکه قلنسوة بیضاء سپینه ټوپۍ، قلنسوة، قلنسوة ټوپۍ ته وایي او بیضاء نو دا سپینې ته وایي. نو دا قلنسوة په عربی کې مؤنث دی، نو دا صفت بیضاء به ورله مؤنث راوړي. حمراء وګورئ احمر هم سور ته وایي او حمراء ما ورته لیکلي سره، سره. مونږ په پښتو کې هم سور او سره وایو، سور او سره. سور رومال، سور رومال، سره ټوپۍ. وګورئ جي. نو چې کم مؤنث وي هغه دپاره مونږ سره وایو، چې کم مذکر وي هغه دپاره مونږ دغه وایو، د مذکر لفظ استعمالو، سور وایو. اوس وګورئ سور قلم، سور قلم، سره کاپي. ټیک شو جي. نو ګورئ مونږ مذکر او مؤنث په پښتو کې دغه شانته استعمالو، نو په عربی کې حمراء سرې ته وایي، سرې ته، او احمر سور ته وایي. اوس صفراء، صفراء زیړې ته وایي، زیړه. بقره صفراء، سورې بقره کې چې دی بقره صفراء زیړه غوا. او اصفر چې دی که نه اصفر دا هم زیړ ته وایي، نو دا اصفر مذکر زیړ ته وایي او صفراء مؤنث زیړې ته وایي. فلاح، فلاح چې دی دا زمیدار ته وایي. ثور دا به سین سره نه لیکي، ثا سره به لیکي. ثور به داسې نه لیکي، ثورون به داسې نه لیکي، داسې دا نه دی، دا غلط دی. بلکې دا ثا سره چې کوم لیکلی شوی ثا، دا 3 نقطو والا بره چې کومه ثا ده، الف با تا ثا، نو د ثا سره چې کوم ثور لیکلی دی دا غوی ته وایي. زرقاء، نو دا زرقاء
دا نیلا رنگ ته وایي نیلا آسماني رنگ نه دی آسماني مونږ آسماني رنگ تم شین وایو او د بوټو په شانتې رنگ تم شین وایو نو د آسماني رنگ ته چې دی ته نیلا وایي نیلا رنگ ټیک شوه نو هغه د مؤنث دپاره زرقاء دی او د مذکر دپاره ازرق دی د مذکر دپاره به ازرق استعمالیږي او د مؤنث دپاره به زرقاء نیلا شین شین ما ورته بره لیکلې مؤنث دپاره ټیک شوه حصان حصان به صاد سره لیکي سین سره به نه لیکي حصان اس ته وایي اس حصان اس خروف خروف چې دی که نه دا ګډ ته وایي ګډ نو دا به نقطې والا خا سره لیکي حا سره به نه لیکي صندوق صندوق دا به سین سره نه لیکي سواد سره به شروع کې به سواد لیکي سین به نه لیکي صندوق نو دا بکس ته وایي بکس ته او مفتاح الغرفه مفتاح الغرفه یعنی مونږ به د عربو وایي مفتاح الغرفه د کمرې چابي مفتاح الغرفه د کمرې چابي داوود داوود ته وګورئ داوود نو دې کې به دا یو واو لیکي الټا پیش په پیچې دا به داسې نه لیکي داوود دوه وونه به نه لیکي ویلی کېږي به د دوه وونو په شان خو لیکي به پکې دوه وونه نه نو داوود داوود ته وایي اسود اسود تور رنګ ته وایي خو د مذکر دپاره اسود استعمالیږي نو دا به سین سره وی سواد سره به نه لیکي اسود تور تور دا به تور وي اخضر اخضر چې دی که نه اخضر احضر نو دا دغه ته وایي دلته پې نقطه شته اخضر دا شین رنګ ته وایي سبز دا د ونو په شانتې رنګ ته نو هغې ته اخضر وایي د مذکر دپاره اخضر استعمالیږي د مؤنث دپاره خضرا استعمالیږي خضراء ټیک شوه ازرق دا نیلا شین ته وایي نیلا شین د آسماني رنګ شین چې دی دا د مذکر دپاره ازرق استعمالیږي د مؤنث دپاره زرقا استعمالیږي سوداء دا توره توره یعنی قلنسوة سوداء توره ټوپی ٹھیک شوه نو دا سوداء د مؤنث دپاره استعمالیږي او اسودو چې دی دا د مذکر دپاره استعمالیږي نو دا به سودا به سین سره لیکي سواد سره نه لیکي خضراء شنه شنه دا د مؤنث دپاره استعمالیږي د اخضر د مذکر دپاره اخضر استعمالیږي مؤنث دپاره خضراء استعمالیږي ٹھیک شو جی ها ادارة البرید ادارة البرید ډاکخانې ته وایي ډاکخانې ته ادارة البرید وایي طاووسو طاووسو نو ګورئ دا به طوا سره لیکي طاووس به نه لیکي ها طاووس نه طوا سره به لیکي طاووسو او دې کې به دا دوه وونه وی لیکي به هم پکې او وی به هم پکې طاووسو تاوس ته وایي تاوس ټیک شو موږ ورته تاوس وایو ها دا خو د مفرداتو مختصر غونډه کې املا وشوه اوس په انشاءالله موږ دې خوا دې ځای نه د جملو املا ده نو ما یو څو جملې دلته لیکلي دي بیا مې نور دې خوا لیکلي دي نو هذه معنی ده دا هذه دا قلنسوة بيضاء قلنسوة بيضاء قلنسوة موصوف بيضاء ولا صفت سپینه ټوپۍ قلنسوة ټوپۍ ته وایي او بيضاء سپین ته وایي نو قلنسوة بيضاء قلنسوة بيضاء هذه دا قلنسوة بيضاء سپینه ټوپۍ ده ٹھیک شو دا سپینه ټوپۍ ده هذه دا بقرة صفراء زیړه غوا ده بقرة موصوف صفراء صفت صفت معنی به مخکې وکړي زیړه غوا لون السماء لون رنگ ته وایي سما اسمان ته وایي نو لون مضاف السماء ولا مضاف الیه دی نو موږ به د دې مضاف الیه نه شروع کوو د اسمان رنگ لون السماء د اسمان رنگ لون السماء د اسمان رنگ ازرق ازرق نیلا دی نیلا شین دی ٹھیک شو لون السماء د اسمان رنگ ازرق شین دی الطاووس تاوس تاوس طائر جمیل طائر جمیل خسته مرغی ده داوود تلمیذ نشیط تلمیذ نشیط نشیط چست ته وایي او تلمیذ شاګرد ته وایي نو چست شاګرد دی چست یعنی ډېر مونږ ورته چاغو چوبند وایو چاغو چوبند یعنی ډېر تیز رفتاره یا چست وي چست هر یو کار ډېر په تیزۍ سره کوي سستی پکې نه وي نو هغه ته نشیط غون وایي ٹھیک شو نشیط غون به دا به طوا سره لیکي تا سره به نه لیکي یو سبق کې ډېر مخکې مونږ یو سبقونه تیر شوي دي په هغې کې ما تا سره لیکلی هو غلط مې لیکلی هو توجه مې بله رخته وه او نو د طوا په ځای ما تا لیکلی وه ښه جي نو داوود تلمیذ نشیط داوود تلمیذ نشیط داوود چست شاګرد دی
تلمیذ شاګرد ته وایي. ټیک شوه. نو دا خو موږ سره مختصر غونته دا جملې شو. بیا مې دې خوا ښکته لیکلي الغزالو. غزالو دا غزالو دی. ها الغزالو غزال چې دی اوسۍ ته وایي. اوسۍ ته چیلۍ ګډې چیلۍ هم راغټه اوسۍ چې اردو کې ورته هرن وایي نو هغې ته غزال وایي. غزاله غزالتون ورته وایي. دلته غزال لیکلی. نو الغزالو حیوان سریع. الغزالو حیوان سریع. نو الغزالو هرن اوسۍ حیوان سریع. حیوان موصوف سریع ولا صفت دی. تیز زناور دی. الغزالو حیوان سریع. اوسۍ تیز زناور دی. هذه دا حدیقة الحیوانات چړیاګر ته وایي. چړیاګر دا چړیاګر دی. من معنی د څوک دي. وراء الجدار. وراء معنی د شاته. الجدار دیوال. د دیوال شاته څوک دي. من وراء الجدار. دیوال شاته څوک دي. المكتبة أمام مكتب المدير. المكتبة أمام مكتب المدير. امام مخې ته وایي. مخې ته. المكتبة امام مکتبه د کتابخانه مخې ته ده. د څه شي؟ مکتب المدیر د محتمم دفتر ته. د محتمم دفتر ته مخې ته دی. یعنی کتابخانه د محتمم د دفتر مخې ته ده. الطالبة طالبة طالب علم قریبة نزدې ده من المعلمة استاذ ته. استاذ ته نزدې ده. طالب علم استاذ ته نزدې ده. داود تلمیذ النبیل. داود تلمیذ النبیل. تلمیذ النبیل معنی ده شریف شاګرد. شریف شاګرد. نبیز معنی ده شاګرد. داود شریف شاګرد دی. اوس وایي هو معنی هغه. یغلق الباب. یغلق الباب دروازه بندی. هغه دروازه بندی. ویفتح الشباک او کړکۍ کولاوي. ويجلس على الكرسي او په کرسۍ کینی. ويقرأ الكتاب او کتاب لولي وایي تلاوت کوي. کتاب وایي. یا حامد اے حامد خذ الكتاب. دا اصل کې دی خذ الكتاب خو چې مخې ته بیا الف لام وي که نه نو بیا دا خذ الکتاب ویلی کېږي. خذ الکتاب کتاب ونیسه یا کتاب واخله. وقم من مکانک. وقم معنی او ادرېږه. من مکانک د خپل ځای نه. د خپل ځای نه ودرېږه. د خپل ځای نه ودرېږه. وذهب او لاړ شه الى البيت کور ته. او کور ته لاړ شه. ټیک شو جي. نو دا یو څو جملې وې زمونږ په دې کې صرف دا د لږه مختصر املا وه. نو دا املا پکې وکړئ. دا الفاظ پکې صحیح ولیکئ او ویلو کې هم لږ صحیح ادا کوئ. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام. الله اعلم بحقیقة الكلام.